سلامونه ملګرو. جنید خان ما پرون محمد رضوان ډبل سنچري وهلی شوه خو شان مسعود اننګز ډیکلیر کو. محمد رضوان په 171 رنز باندې ولاړو چې دغه ټایم شان مسعود د پاکستان کپتان اننګز ډیکلیر کو چې په هغه باندې ډېر زیات تنقید هم کیږي چې شان مسعود له نو پکار چې اننګز ډیکلیر کړو. پکار شان مسعود له دو چې محمد رضوان ډبل سنچري لپریخه و محمد رضوان ډبل سنچري کړي و ځکه محمد رضوان پرون چې کم بیټینګ کولو ډېر زبردست ټچ کیو ډېر زبردست فارم کیو زبردست گیم کولو ایج ته نه وته خو په میډل باندې بال راوستو نو خو فارم کیو ډبل سنچري هغه وخل شو. نو د محمد رضوان چې څومره هم فینز دي ای په شان مسعود باندې دا تنقید کوي چې دغه ټایم د اننګز نو ډیکلیر کول پکار او شان مسعود اننګز ولې ډیکلیر کو پاغه باندې هم په دې ویډیو کې تفصیلا خبره کو. آیا محمد رضوان ډبل سنچري وهل شو کنه پاغه باندې هم په دې ویډیو کې مکمل خبره کو. نو ویډیو خپل هم مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. پرون محمد رضوان په 171 رنز باندې بنگلاديش سره ټیسټ میچ روان دی زبردست ټچ کې روانو چې 171 رن 448 رن د پاکستان ټوټل شپږ کلاړیان اوټو. شاهین افریدي ورسره په کریس باندې موجودو چې شان مسعود د ډریسنګ روم نه اشاره وکړه اننګز ډیکلیر کو د خپل کوچز په صلاح مشوره باندې. اننګز ډیکلیر کولو مقصد دا و چې ګوره دی لویل شي لکه دا شان مسعود خسته پېشتل دي بل د محمد رضوان دا سنچري چې کومه ډبل سنچري منم دغه په چې کم کېری روغه کې به دغه چې کم هایست سکور په ټیسټ کې به 200 پلس شوی و خو دا سنچري په سنگل سنچري باندې کاونټ کیږي جی په ټیسټ میچ کې دا سنچري په ډبل نه کاونټ کیږي دا په سنگل سنچري باندې کاونټ کیږي. مطلب رضوان له فائدہ وا دا نه چې رضوان له فائدہ نه فائدہ پاکستان له هم و رضوان له هم و خو پاکستان له پکار چې ټیسټ میچونه ډرا طرف له نه بوزي ځکه دا ټیسټ میچ چې کوم دي دا عام ټیسټ میچ نه دي په دې میچ ګټلو باندې او پاکستان د ورلد ټیسټ چیمپیونشپ فائنل لا کوالیفای کیږي خو چې ټیسټ میچ زو ګټي په ډرا باندې نه فائدہ پاکستان له په ګټه کې ده. نو ټیسټ میچز که تاسو نن سبا وګورئ چې د چا میچونه هم وینئ کوشش کوي چې میچ د ګټې یا د بایلل طرف له بوځي ډرا کولو کوشش څوک نه کوي. په ټیسټ میچ کې هم هغه ډېر بریو ډیسیژن کوي. نو شان مسعود هم غوښتل چې دا ټیسټ میچ مونږ ډرا نه کو بلکې دا مونږ د بنگلاديش نه وګټو. د تقریبا 9 میچونه او پاکستان ټیسټ میچز کوي 9 لس میچز به کوي او راکه پاکستان او میچونه ګټي نو اله به فائنل لا کوالیفای کیږي. نو پاکستان سره چانس ته چې فائنل لا کوالیفای شي. د پاکستان انګلند سره ټیسټ میچز پاتې دي سریلانکا سره پاتې دي چونکه ګټل شي دا نه چې ساوث افریقا سره پاتې دي هغه ټف میچز دي. نو په کار دا و چې بنگلاديش نه دا میچ زو ګټي. نو شان مسعود سوچ دا و چې د بنگلاديش چې کوم سوچ وي چې بس نن ټول ورځ به دا گیم کوي رضوان ولاړ دی به ډبل سنچري کوي او زموږ بیټینګ نه راځي بس د فیلډینګ په سوچ کیو خو دا ټایم شان مسعود ډایرکټ فیصله وایسته بنگلاديش له بیټینګ ورکو دا هغه مایند سیټ چې کوم هغه چینج کو چونکه بیا 12 اور پاتیو پرون ورځ کې 12 اور پاتیو 12 اورز کې پاکستان بالرانو درې کیچز وکړل خو کیچز ډراپ شو چونکه پاکستان په بډومبای ورځ کې درې کلاړیان د بنگلاديش اوټ کړو په 12 اورونو کې او کیچونه ډراپ شو. اوس د درې مروازه لوبه شروع د بنگلاديش خه بیټینګ روان کړي دي چې کله میچ کمپلیټ شي دروازه کمپلیټ شي پاغه باندې برستو سره کمپلیټ ویلاګ شریک کوم نو دا په دې وجه باندې هغه د اننګز ډیکلیر کو چې هغه د میچ مونږه د فیصله طرف لبوزو دا ډرا کېدو طرف لبونو. چې دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.